بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. چې طرف د چا د سوچ فکر خطاوي، چې طرف د چا د سوچ فکر خطاوي، بے نواد کفلاتون غند آگاوي، چې پسپین ورس پکند کی غرزیگی، یقین او کا اغا کسب نابیناوی. ټول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، مختلف مسائل تاسو ته بیانېږي د دې دپاره چې الله زموږ نه راضي شي. د حرام د حلال خیال ساتل، په دې باندې الله رب العزت خوشحالیږي او دې سره زندگی کې چین سکون عزت آرام راځي. څنګه چې د انسان په بدن کې روح وي نو دا ژوندی وي او خوشاله. څنګه چې په ګاډي کې پټرول وي او انجن ته موبلیل ورسي نو ګاډي چلیږي. دارنګه الله رب العزت د دې کائنات روح، ایمان او اعمال پیدا کړي چې کله ایمان د دنیا نه ختم شي او کله اعمال اخیری ډیګری تر ورسیږي نو الله رب العزت به د دنیا ختمي. به الله رب العزت وای دی دنیا ته ضرورت نشتا چې زمان نوم اغستون کې یو انسان هم پاتې نشو، زما په نوم باندې عمل کوون کې یو انسان هم پاتې نشو، نو ماته د دې دنیا ضرورت نشتا. دا ما خپل نوم د پاره جوړه کړې و، زما په نوم باندې عمل کوونکو د پاره ما جوړه کړې. کستا سو خېلی چې کله د یو سړی بچی ټول نافرمان شي نو هغه سړی خپل کورم مدرسې جمعات پسې ولیکي، وایي زه آخرت کې خو به مې په کار راشي، او اخبار کې باقاعده ورکی وایي ما خپل بچی د خپل مال نه عاق کړي دي، ما خپل بچی د خپل مال نه محرومه کړي دي. بیا هغه بچی سرواله برواله ګرځي، عدالتونو کې یو ځای بل ځای کیسونه کوي، وایي دا زما د پلار میراث ته او ما ته نه میلاویږي. عدالت والا ورته وایي ستا پلار ته محرومه کړي، ستا پلار دا ځای وقف کړي جماعت ته، مدرسې ته، غریبانانو ته، بیت المال ته او دغه رنګې دارالیتام ته، ستا پکې څه نشته. د خپل پلار میراث هم انسان ته نه میلاویږي. دغه رنګ ستا خپل گاډی دی خو تیل اوبه پکې نشته دی، تا سره وفاداری نه کوي. حالانکه تیل، اوبه او هوا ډیر ارزان شی دی، خو یو سړی گاډي کې هوا نه او دا وایي زه د چلوم نه چلی گاډي، د کروڑ روپو گاډي وایي د 10 روپو هوا باچي، نو هوا ته په کم نظر نه ګوري. دغه رنګ دنیا کې دا عملونه دي، دا الله رب العزت واړه واړه عملونه پیدا کړي دي، خو دې کې ډیر لوی خیر دی او د دنیا نظام او سیستم پکې روان دی. کله چې یو ملک وي او دا غیر رعایا بغاوت وکي نو خپل بادشاہ وخت را پاسيږي، هغه خپل ملک رعایا باندې فایرینګ کوي، وی سرکش انسان زما په ملک وخت نشي تیروله. او د ټولي دنیا قانون دی چې باغی انسان په هغه ملک په هغه ریاست کې د ژوند تیرولو لایق نه دی، دا دنیوي قانون هم دی. خو الله ډیر رحیم او کریم دی چې تر څو پورې د الله نوم باقی وي او لږ ډیر عمل باقی وي، الله به هم دنیا نه ختمي. دا یو د وجه نه الله دې ټولو لور کوي. وې زدا نور دی باغیانی خدایو پکې زمون کس دی چې د پاره د دنیا آبادی.
په دې وخت کې وګوره کافران ډیر دي او دا شان صرف یو چاینا ته وګوره هغې کې څومره خلک دي روس ته وګوره د هغې څومره ملکونه خو بیا هم الله رب العزت دنیا ښه مزیداره روانه کړې ده او هغه شیونه موږ له راکړه چې الله د انبیاو له هم نه دي ورکړي لکه بجلی ګیس د دنیا دا قسم قسم نعمتونه دا الله رب العزت پیغمبرانو له هم نه دي ورکړي پیغمبران به خاص یو کلي کې بس هغې نه کم پیغمبران د خپل علاقې نه وتي دي لکه ابراهیم علیه السلام هجرت کړی دی موسی علیه السلام هجرت کړی یو څو پیغمبرانو هجرتونه کړي دي او چې کومو ځایونو ته تللي دي هلته هم څه نشته او زمون په دې وخت کې ادنا نه ادنا ملکونو کې څومره عزتمندو سهولیات دي او څیزونه دي نو د دې وجې نه عزتمندو زموږ پاکستان وګوره دا ترقي یافته ممالکو کې اوس ایله فیلډ کې ور روان شوی دی خو بیا را پرېوتو خو بیا هم پکې د دنیا څومره نعمتونه دي نو د دې وجې نه عزتمندو د الله ډېره شکریا ادا کول پکار دي او الله صرف ایمان اعمال موږ نه غواړي په اعمالو کې هم ټول ضروري نه دي مونځ زکات حج روجه یو څو عملونه دي هغه ضروري دي دا نور که کې وکړه که نه کې مه کوه ځان دپاره که غواړې نو بس ښه خبره ده بیا زکات هم پارچا نشته بیا مونځ د عزتمندو یو سړی بېهوشه دی شواروز نه زیات وشو شب و روز نو بس بیا پرې نشته قضا مال دی ښه پوره 11 میاشتې د سره لکونه روپۍ دي په 1200 میاشتې مال غیب شو ورک شو بس زکات پرې نشته وایي دا 11 میاشتې چې دې وخوړو دا هم ډېره ده بس زکات هم مو ورکړو ختم شو د سره مال نو بس به ورکړي 12 میاشتې چې د سره مال موجود دي دومره ډېر موږ دپاره ټایم ورکړی دی چې 12 میاشتې د سره پوره موجود دي بس بیا زکات ورکړه ګینې زکات هم مه ورکوه او یو لیمټ دی که د هغې نه د سره کمي بیا هم مه ورکوه زکات مال د سره موجود دی حج د باندې نشته چې یو لیمټ ته نه یې رسېدلی وایي بس خپلې مزې کوه موږ له مرازه خیر دی ځه بس غریبانو کې موږ شمار کړئ پیسې د سره شته 10 لکه روپۍ د سره شته په دې زمانه کې حج د باندې نشته 10 لکه روپۍ ډېر شی دی دا بېله خبره ده چې موږ دې ته هېڅ هم نه وایو صحیح شو خو بیا هم کور پکې موږ نه شمارو د چا چې خپل کوري ته ورته لکه د 5 کروړو روپو یا د 2 کروړ نه سبا وړوکي نه وړوکی کور 50 لکو نه کم نشته داسې ده که دا پکې د سره څوک شماري نه چې دا کور هم څه شی دی که نه بلکې دا دکانداران داسې کوي چې 11 میاشتې پیسې ګټلي او یو میاشتې مثلا اونه ګټي صرف داسې نه چې تاوان یې کړی و یار ډېر تاوان کې روان یو درک نه لګېږي پوره میاشت داسې تېره شوه حالانکې 11 میاشتې مال ګټلي خو چې یو هفته تېره شوه پته نه لګي څه چل دی یار نظر اخیستی یو هېڅ نظر نه اخیستی دا چې کوم دی وروره د یخنۍ سامان دی نو دا په ګرمۍ کې نه خرڅېږي په آرام کښېنه اوس ته په یخنۍ کې شربت خرڅې نو هغه نه خرڅېږي که نه نو سوپ به خرڅې او دا الله سیزنې پیدا کړي د مالونو دپاره نو ناشکري به نه کوي عزتمندو دا الله ډېر لوی شکر نو دې حوالې سره عزتمندو بعض وخت کې موږ اعمال کوو خو هغه اعمال هم غلط دي دا جنګ ولې جوړېږي د دې وجې نه جوړېږي یو وایي زه په حقه بل وایي زه په حقه څوک هم دا تپوس نه کوي چې شریعت چاته په حق وایي جنګ ځکه جوړي او ته یقین وکړه موږ مفتیانو ته هم چې کوم څوک راځي که نه د دې وجې نه نه راځي چې دا به راته مسله وښیي د دې وجې نه راځي چې دې بل سړي ته دا ووایي چې زه پاقی یم د دې دپاره راځي او هغه بل هم چې نیغ نیغ کېږي نو هغه ته دا پته ده مفتي صاحب ته ورته ووایه که نه ته ورته ووایه که نه چې دا حق یې نه کېږي نو مونږ وشل که ته دومره پوهېږي نو مونږ نه سره تپوس کې مونږ خو خوار مولیان یو زمونږ په وایي د خوار مولا په بانګ باندې څوک څه نه کوي مونځ هم نه کوي نو د دې وجې نه چې تا ته پته ده وایي نه ته ورته ووایه خیر دی چې مونږ ورته وایو چې لکه مسله خو داسې ده وایي دا مولي صاحب هم مسله نه پوهېږي 10 کاله علم کړی دی نه پوهېږي زما حق کېدو رانه یې واغېستو نو د دې وجې نه عزتمندو دا کار د دې وجې نه خراب دی خراب کار هم کوو ظلم هم کوو او هغه ظلم ته بیا صحیح وایو دا ډېر غلط کاري یو دا د انسان ظلم وکړي کمزوري د انسان توبه وباسي یا الله بس ظلم رانه وشو خیر دی دا به سر ته ورسوم پردی حق به ورکوم هېڅ خبره نه د انسان نه کېږي خو چې کله انسان چوري اور سینه زوري یو سړي غلام کړي او ته چې کوم دی بیا درته الټم وایي هلکه ما ته د غل په نظر وکتل دې خولې ته دې ګوره غلا یم کړې ده تا ته وایي ستا همت څنګه وشو چې ما ته غل وې او سیدې لاس کې نیولی یم دې د غلا او بیا هم وایي زه غل نه یم الټه تا ته وایي ستا د نظر دوکه ده دا خو دلته پروت و موږ راواغېستو تا ته هم در رسو او زر بانې کوي
یو سړی یو ځل ما لراله په لار کې یو څیز مونتلی دکان کې دې پاتې شو نو ما نه د مسلې تپوس وکړو چې جی دې سره څه وکړم ډېر ورځې وشوې ډېر وخت وشو ما ورته ویل د دې حل دا دی چې دا به یو غریب سړی وګوري نو دا به هغه له ورکړي چې چا باندې زکات کېږي عام کس له به نه ورکړي وایي جی دا خو زما حق دی زما دکان کې پاتې شوی دی نو ما چې تا ته د مسلې پته شته نو بیا موږ نه ولې تپوسونه کې نو نه هسې مې وایي تپوس کو او واقعي مولیان بس هسې بېسه دي څوک هغه نه کوي نو دا مولیان هغه کامیابي چې هغې سره ډنډۍ په لاس کې قاضي یو ځل یو سړي موږ فیصله وکړله زوی له عیسه ورکړله خو ما سره پته په څه خبره وران شو بیا ما ته جومات کې وایي دا خبره خو مې ومنله خو ستا د وجې نه مې نه ده منلې ما ویل خدای دې سره بیا هم ښه وکړي نو خپل زوی له عیسه ورکړه او ما ته په جومات کې وایي دومره غوسه راله ماله ځکه چې انسان دې غوسه کېږي که نه اوس لکه خپل زوی له دې عیسه ورکړه ما وله صرف معلومه کړه چې دومره د ده دومره د ده نو بس بیا ما ته وایي بیا مې راوغوته مې بابا دې خوا راشه ما ویل شکر وباسه وایي په څه شکر وباسم ما ویل ښه دی چې زه قاضي نه یم وایي څه چل به شوی ما ویل که قاضي ویه که نه په جومات کې مې د باندې غوږونه نیول او دا کونټۍ مې دله په دې ملا ماتوله چې ولې نه منې دا خبره او دا خبره دې څنګه وکړه شریعت حکم هم نه منې خو به زه شکر وباسه چې زه خوار ملا یم داسې عزتمند دی نو د دې وجې نه عزتمندو بعضې مسلې وي هغه تاسو تپوس کوئ دې سره په ژوند کې برکت راځي که یو مسله درځي هم د عالم نه تپوس کوه چې نو دې ته ویل کېږي فضایل استهزار ابر ته څه فضیلت بیان کړي څه د هغې فایده به درته بیان کړي نو بیا به نور هم شوق سره کې او که چېرته ظلم د نشوي عزتمندو د عالم ته دعا وکړه وی شکر دی چې ما ته دې دعا مسله وښودله زه به د دې نه منې شم او چې نشي منې کېدې مه منې کېږه خو د الله ته ځان ګناهګار ګڼوې یا الله ډېر ظالم یم ډېر ګناهګار یم او توفیق راله راکړي وس راله راکړي چې دا کار سر ته ورسومه نو زه عزتمندو کم از کم علماو سره چې کښېني د توبې توفیق به درته نصیب کېږي خو دا ډېر غټ څیز دی توبه وړوکی ځای نه دی په وړو وړو څیزونو باندې الله انسان معاف کوي او چې کوم ستا حقوقي هغه هم د قیامت پر ورځ ستا د سر چې یو ځل دنه خوشحاله شو الله وایي غم مه کوه بس به یو سړی به ډېر ښه انسان وي خو چونکې ګناه هم همتې شوي نو هلته به خلک راونیسي د الله په دربار کې خو داسې نشته دی وایي جي دا ته څنګه جنت ته لیږي دا خو ډېر سرکوزی انسان دی الله وایي چې دې پلاني وخت کې داسې عمل کړی او تا سره هم داسې عمل نشته هغه وایي جي دا خو صحیح ده خو زمونږ مال هم ورته پاتې دی الله به وایي راشه د دې مال په عوض کې دله دا جنت در کوم دا شی در دا لیک هغه هغه وایي چې زمونږ کابل پکار دی مڼه باندې څه کوو مڼه هم پکار ده په کابل څه کوو بس جنت راته ملاویږي بس صحیح د څه کوو مونږ خدا په دې تمه به نه اوسېږي دا بعض کسانو سره زمونږ خو ټول چیپټر تور دی وروره مونږ سره خو پکې څه شته نه دی چې ته په دې تمه کېدی شي زمونږ به هم یو راوځي نو چې دا خبره کې په دې م الله خفه کېږي چې کېدی شي یو داسې یو عمل به هم راوځي ځکه الله رب العزت وایي بعضې کسان داسې دي چې هغوی نیک کار نه کوي هغوی وتمنا علی الله او الله باندې هسې امیدونه ساتي چې یې کړي هم نه دي وایي چې الله غفور الرحیم دی من اتبع نفسه هوا ځان یې د خواهشاتو تابع کړی دی وتمنا علی الله او الله باندې امیدونه کوي نو الله وایي داسې سړی هم زموږ نه دی خوښ نو بهرحال عزتمندو دې حوالې سره ته څه یو مسلې بیان شوې څه درته د مهر مسلې بیان شوې کله ناکله داسې چلو شي عزتمندو بعضې کسانی مهر ومني ښځې ته او ښځې سره تعلقات د مخکې نه ساتي نن سبا خو ډیجیټل دور دی وروره بس چې څنګه دغه نکاح وشي یا نکاح نه شي وي بس چې صرف په نوم باندې شي بس بیا دا تعلقات شروع شي او دا یو بل ځان ښه ښځه وایي زه داسې ښه سړی یم او هغه وایي زه داسې ښه جینۍ ما چېرته زما نوکم چا نه دی لیدلی او دا بل ورته وایي ته خو ښځې نه دی لیدلی زما نوکم چا نه دی لیدلی زما پوند هم چا نه دی لیدلی زه هم ډېر ښه سړی یم ټول عمر جرابې اچوم نو بهرحال هر سړی ځان ډېر پاک ګڼي خو دې کې وران شي دا یاد لري عزتمندو شریعت چې کومې خبرې کړي که نه چې جینۍ دې څو پورې کور ته نه ده راوستې بس ځان په قلاره که زموږ پښتانه به داسې وي عزتمندو پخوا به چې چا که راتلو یو جینۍ لا جینۍ به خلکو پټه کړله چې لکه هسې بې څه خبرې به خلکو پورې به خلکو تړلې نه یو حیا به وه چې دا زما خواښې ده دا زما د چې کوم هلک لکۍ د هغه مور ده د خویندو نه به پټېدلې جینکۍ نو د دې وجې نه مخکې تعلقات ناجایز نه وي دا یاد لره هر چیز ناجایز نه وي خو بعض چیز مناسب نه وي او بعض چیز جګړه جوړوي
نو شریعت بعض وخت تا د یو څیز نه منې کوي هغه ناروا نه وي خو د هغې نه مخکې لانجه جوړېږي او هغه لانجه تا ته ښکاري نه وي شریعت درته وایي دې جینۍ سره فلحال دومره مه خوږېږه داسې نه که بې سبا ته دا پرېږدي نو ستا د وجې نه بیا دا نور خلک نه کوي لکه دې جینۍ کې چل دی نو ګوره د هغې د زندګي تباه کړه یا تا ځان له خپله زندګي تباه کړله پردی خور مور ته داسې نظر باندې ګوري سبا تاله څوک د جینۍ در کوي مړه بله جینۍ م پرېغوسته نیمه لار کې داسې نه چې زمونږ جینۍ پرېږدي نو ګوره یو لانجه ترې جوړېږي او دویم نمبر دا د کوم شی چې تا ډېر نه لیدلی نو د هغې ته جذبات هم ډېري خوند هم ډېري او هغې سره د ملاقات جذبه هم ډېری او دا کومه چې د مخکې نه لیدلي هغه ته وایي دغې ته خو مونږ لیدلي خو داسې نه ګورې په هغه ورځ ښه ټیټ میک اپ وکړې ګورې نو بیا مخکې نه ورته وایي نو که مغه شان راشي ویل لکه دا خو مغه شی دی نو بیا دا جینۍ په ځان باندې وروره په 1,20,000 روپو باندې او په 80,000 په 80,000 روپۍ میک اپ کېږي ها اوس مې لږ خوند یې وکړو او چې کوم څیز تا نه لیدلی که هغه بدرنګه وي نو یو څو شپې ماشاءالله تا نه ورته بادرنګ جوړ شي ښه مزېدار خوشحاله سړی خوشحاله وي داسې څیز ته شریعت وایي چې ته ښځې سره میلاوېږي په ځان څادر اچوه نو پخوا به بوډاګان تر اخري وخته پورې به عزتمندو غویمې کولې او ښځې سره به میلاوېدل اوس نوجوان هلکان وروره د هفتې د واده په پیل هفته باندې حکیم ته ناست دي جي دا خپې مې ډېرې خوږېږي دا حال دی وجه دا د عزتمندو هلکان ګډ وډ دي موبایلونو او دې څیزونو تباه کړ جینۍ سره مه میلاوېږئ تاسو ګورئ د بورقو والا ښځو ته خلک ډېر ګوري ځکه چې دا به د چین ښاپېرئ او په منځ کې د هغې غریبانې غاښونه هم ماتي خو ځه یو روب یې د دې څیزونو ته خپل وګوره الناسو باللباس په دې لباس کې موږ څومره ښایسته ښکارو او ته دا لباس ځان نه لرې که او ځان ته په دې شیشه کې وګوره هلکه زه خو ډېر عجیبه میلو یم یار دا الله رب العزت په دې لباس کې په دې پرده کې په دې څیزونو کې کشش ایښی دی اثر یې ایښی دی الناسو باللباس انسان په لباس ښایسته ښکاري یو ورځ یو شان لباس واچو بل سړی بدل ښکاري ښایسته ښکاري خو داسې نه چې دنداسه شروع کړي بعضې سړي دنداسې کوي او بل یو سړي ته پوښتنه کوي چې دنداسه جایز ده که نه نو دنداسه بعضې څیزونه الله ښځو دپاره رالیږلي سره زر شو دنداسې شوې نو دا څیزونه اوس خو هلکان هم سرخیانې لګوي بعضې مولیان هم دي چې دا کوم په فیسبوک باندې راځي یا دا کوم ټي وي باندې چې راځي هغوی هم میک اپ کوي هغه مولیان هم میک اپ کوي زه یو ځل بوتلم دې ټي وي کې بیانونه کله نه کله زه ځم نو هلته هغه ښځې ته کوي دلته راشه چې میک اپ کوو نو ما ورته زه بدرنګ یم څه وایي نه بدرنګ خو نه نو وایي دا بفینګ د دې دپاره کوو چې ستا د مخکې ډېر نورانیت دی هغوی له ډېر چلونه ورځي وایي د مخکې د ډېر نور دی نو دا په دې کیمره کې نه راځي دا بفینګ کوو چې دې کې ساده تصویر وایي ښه راځي ما دې ته اوس خیر ما ورو دا کیسې خو زه نه کوم که همداسې بیان کوئ خو صحیح ده اوکې بس بیا وایي زه کښېنه نو دا قیسې هلته ښځې هغه د میک اپ دپاره یې ښځه ساتلي نو که مولا یو کار سي نو عزتمندو نیت خو دې خرابېدی شي که خراب نه هم شي نو بده خبره ده که نه مثلا ته داسې کمزور نور خو دا دی چې عزتمندو ښځې د دې شریعت د دې نه منع کړې ده اوس دا خبره هم نشي کولی ذاکر نایک صاحب دا خبره کړې ده چې یو سړی جینۍ سره ناست دي او 18 منټه د ده وشي 18 منټه او د باندې څه چل ونه شي نو وایي دا سړی د ډاکټر نه علاج وکړي نامرد دی هغه په خلکو دومره راونیولو وایي د نیت کې فرق دی دا الله رب العزت جوړ کړي بېګامه یو انګریز کتو هغه دا خبره کړې ده وایي ته ګرل فرینډ ولې نه ساتې ویل نه ګرل فرینډ نه ساتې هغه ویل ولې وایي صفا خبره ده جینکو کې کله ناکله د دې وجې نه هغوی مینه نه کوي د دې وجې نه هم کوي چې دې سړي سره مال دی غلط نیت یې نه دا نیت چې دې د سړی مالداره دی یا د هلک ډېر ښایسته دی جینکۍ د دې وجې نه مینه کوي د ده دا بریتونه زما خوښ دي او د ده دا دړی سر زما خوښ دی ولې ځکه چا سره یې جنګ وي نو ډغره به ورکولی شي مثال په طور باندې نو د جینکیانو د مختلفو وجې نه مینه کوي خو سړی نه دی دا هلکان ډېر بېدبي دي معافي دا ډېر آرامیاني هغه مطلب دا دی چې د دوی صرف اور صرف نظر عزتمندو غلطي لږ نظر او دا خبره صحیح ده جینۍ سره چې ته مثلا یو جینۍ هلک معلومې نو هغه انګریز مثال ورکوي انګریز لګی دی مثال ورکوي هغه ته تپوس کوي چې مثلا چې کله مو یو جینۍ هلک ته وایي چې ډایټنګ باندې ځو چکر له ځو وایي دا فورا هر یو که صوفي دی که هر یو وایي دا تیاري نو ډایټنګ مطلب هم دا دی چې سړی له هوا ورکړو
و یو الګ چرته انکار نه کوي جنۍ ته او وی که دا جنۍ په خپل زندګۍ کې دی الګ لا داسې نری شان چون په شان په دې دروازه کې سورې پرېږدي وایي دا ظالم چې کوم دی پوره دروازه ورپسې بیا کولاوی ورځي نو د دې څیزونو نه به عزتمندو ځان ساتي. بهرحال یو سړي خپل ښځې له طلاق ورکړو رشتې ورسره کړې ده ورسره وران شو په وړه وړه خبره خلک وراني او د رخصتۍ نه مخکې طلاق ورکړو نکاح شوې ده یو خو دا دی چې نکاح نه شوي بس بیا خو یې سم نشته خبره ختمه نکاح شوې ده نو شریعت کې اصل شی نکاح دی دا اوس خبره مضبوطه شوې ده نو دې سړي ول مہر مقرر کړي او بعض وخت کې وروره دا تحفې تحائف هم ورلیږي نو خدادت مالا مزي وروره میک اپ ولا ویسا دا ورته دا ډېر ښه میک اپ دی کوم کې چې مزدوري ډېره وي دا ډېر اعلی دی هغې کې مزدوري ډېره مطلب زما دپاره اعلی دی چې ته یې ویستې نو زما پکې مارجن ډېري نفع مې پکې ډېره ده دغه رنګې سوټونه چې خبر صحیح هغه دکاندار دا سوټ ډېر اعلی دی څه مطلب یعنې زما دپاره اعلی دی چې ویسې موږ ته پکې لږه مزدوري ښه پاتې کېږي نو خبرې خو په صحیح ده د ده په نیت کې صحیح ده چې اعلی دی خو زما دپاره نو موږ ته چې وایي چې دروغ خو نه دي موږ هم ورته وایو نه دروغ خو نه دي خبره خو دې صحیح کړې ما ځان مراد اخیستی و نو مولیان هم پکې دغه راوباسي وایي خبره خو دې صحیح کړې ده نو بهرحال عزتمندو دې ته توریه وایي نو طلاق یې ولا ورکړو نو ده د ګفټونه لېږلي بیا ورته وایي شاباس زموږ هغه بکس واپس راولېږه او هغه سوټونه واپس راولېږه او هغه سونه ګوتمه مې چې کړې هغه واپس راولېږه نو بیا دا جنۍ پلار تپوس کوي چې جی دا هلک سرکوزي طلاق ورکو نو اوس دا سامان د حق کیږي که نه کیږي او موږ له مہر مقرر کړی مثلا 10 تورې سونه نو څومره به اوس واپس الو دا ټولې مسلې عزتمندو نو عزتمندو سامان چې کله ښځې له انسان ورکوي څه شی ورکوي نو د دې وضاحت پیل نه کول پکار شي چې جی بعض وخت یو انسان همدغه مہر ورته جمع کوي لږ لږ ورته جمع کوي نو هغوی دا مہر دی ورو ځان سره جمع کوه بیا زما وس نه کېږي یو توله به جمع کوم نو دا خو بیا مہر دی نو چې طلاق دی ورکو د نکاح نه نو نیم مہر به دله واپس درکوي ځکه لا پوله خوند خو دې نه دی سکلی که نه بس هسې خولې کې دې لاړې رالې همداسې دې تېرې کړئ نو بهرحال نیم مہر ته واپس اخیستی شي چې د رخصتۍ نه مخکې طلاق وشي نو نیم مہر به بیا هم ورکې ځکه د هغه عزت بیا هم پایمال خو شو نیلام شو او هغه خو وشرمېدله تا پرېغوستله نو نیم مہر